حج ته روان دی یو سړی 600 روپۍ دی ورسره لار کې یو خزه ناسته ده د مردار خرنه غوخه پرې کوي او شکرای کوي بیبي دا څه کوي هغه ورته ځه کار کوه وینا پوهه به ویسا بچیا ولی میړه درد دی وینا بیبي ما به پوهه وینن سلورم ورځ د چې زم نه هره مو بچی مم نه هر دی خاون می مړ دی سلور لونا راته یتیمان پاتی دی نن سلورم ورځ د سحر چې راوت ما نو لونو راته وې چې مور کنن دم سرا نوړن بالکل هلاکی بشو ټول ورځ وګرځیدم چارته دیو نوړای روټه ستو نکو لکه می خیالو کو چې کننم تشلاړې نو لونه به ممړیش مسله دا چې څوک د لوګي مړ کیږي نو هغه ته مردار خړل روا دي نو دا د خره واخې زکه په دې ټوکرای کې اچوم چې بچولې او سم چې بیګاله پېش پته رش داجی سے ورته وی بیبي زم در سره زم وی بچی اما سره زکه مزه چې زما په کور کې خدای گواه دې د دې مردارو غوخونه به بل چي نوي زبستا مل مستیا په څک ورته وی بیبي بل مستیا لا نظم سزم چې کور دی وینم چې زرازه وی خو په دې شرط به در سره زما چې دا د مردارو غوخو ټوکرای بز په سره متبت شروانه الله وی جامع به دې پلیتیش وی زه د خدای غواړم مغورز چې یو به کس سره می ټوکرای په سر وی او اسخاو په مارا روان یو جامع می پلیتیش دا پلیت نه دی بلکې دا پاکه شي وډره د مردارو غوخو ټوکرای چې سه په سر کړي د بډای سره روان نه چې دروازې ته ورسېد لونه ورته په دروازه کې ولاړې وی مور نندم سرا نوړ وی بچیا خپکیږي ما ډېر سربه او مزیدار غوخه می در تراوړې لونه ډېر خوشاله اجي ورته څوي لکه سوچ کوي چې په خدای قسم چاغه د مکی د کعبه تلونا د دې نهرو کعبه جوړول ډېر ثواب دی دل بدستا ورد کے حج یک براست 100,000 کعبہ یک دل بہتر است رحمان بابا سوئی وہ د خلیل تر کعبے دا کعبہ بہتر دا د خلیل تر کعبے دا کعبہ بہتر دا چې څوک جوړ کاندي ویران حرم دزړه الله اشبک 100 روپے رويسته ابو ډایله ورکړي چې زهج تطلما خود حتلونا ما تدا ثواب زیات کارش داواله اشبک 100 روپے د سلور ورځو نهار ای چوری ده الونه ورته دعا کوي ورته واجی صاحبہ د دې نیکه په بدل کې ته چې څو وخت کې مړکیږي نو الله پاک دې په دغه وخت کې د ایمان دولت نصیب کا ادوه مدینه ورته واجی صاحبہ ته چې مرشه په قبر کې دي کېږي منکر نکیر در سوال او جواب تراشی نو الله دې داسې جواب په جبر علا ولا چې د منکر نکیر د پکړ نه پیزان خلاص کی ادره مورته وي واجی صاحب چې اسرافیل علیہ السلام پښپې لای کی आवाज وکي او دنیا د زمکه نه راوځي نو الله پاک دې په دغه ورستاد پیغمبرانو پټولی کې شمار کی اصل ورما ورته واجی صاحبہ چې د قیامت ورځ وي الله قاضي وی او جناب محمد رسول الله شفاعت کوي په دغه ورځ د خدای دیدار او د محمد رسول الله شفاعت دی نصیب شاه دعا ورته وکړه ای پرې خو دې ته واپس کور ترا مرګر ور سره وعده کړی و حج ته بزو دادی داد
ای چې واپس رااله دته وی راغه مینا کې چې ناستو دا خبره داسې و دی وی زه خو مینا ته تللی نه منو څه خبره بیت الله شریف کې وینان روضه مبارکه ته ولاړو یو زم درود وی نه والله کزه تللی ای ورته دروغ ولې ظالما تازه حج نه راغله او دروغ وی دوی والله قتل او ورته په خدای قسم په مدینه منوره کې سردار کونین تا مونږ سره یو ځای ولاړ و او درود دی ټول ورځ په دې جګړه تیر د شپې په خوب کې جناب محمد رسول الله ورته وی چې اجي صاحب تا خو نن ټول ورځ په جګړه تیر ورته وی یا رسول الله زهشتنیم تلو دی اجانو را سره جګړه کولې ته مونږ سره وی حضور علیہ السلام ورته وی بچیا مخه پکېګا تا چې په کوم ورځ هغه د حج پیسې دا غسلور ورځو د نهارو د یتیمانو په خېټه کې واچولې په مغه وخت الله ستا په شکل یو ملائکه پیدا کړه هغه ملائکه به تر قیامت پورې حجونه کوي او ثواب به الله تعالی درکړي ناستا په شکل ملائکه ور سره مرګري وا دوی زکه درته وای چې ترا سره نو زما عزیزانو حج دیتا وای